نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د اسلام خغورونو مسلمانانو او پکورونو کی آواز اوریدونکو با حیا او با پردہ تور سرو خویندو میندو میاشت د رمضان دا او چنئی راغلی میاشت د رمضان نو خلق وی روجه کله دا او سو کوئی رانیزدې ده چې شروع شي لا ستر زی خلق وی روجه خو ډېره بده نه ده وي دې لوګي لږ کې باسري بعضې وی یا ور زما په دې چونډې مونډې تړو شي بس دغه ملک په دې سر بوج راولي نور کار ښه دی نو لا ستر زی بعد بیا وی سوره دی پاتی دی پس روجه زمونږ نه په دې چل کې تېره شي خو ډېره د برکتونو میاشت ده او ډېر لوی عزت الله سبحانه وتعالی دې روجې ته ورکړی دی پکار دا ده چې مونږ د روجې پوره اهتمام وکړو یو عالم دا خبر لیکلی ده چې زمونږ د خلکو دا روجه دا اسې عبث تیریږي وی چې راغلی نه وي روجه نو دا خلک وی هلکه روجه کله ده او خلک وی روجه رانږدې ده خلک وی له 100 روپۍ سیټ ته کوو چې روجه کې پکار راشي د روزې نه مخکې دا خبري بیا چې کله روزه شروع شي نو الله ستر زی خلک دا خبره کوي ویلکه روزه تند زیاته ده څوک یره روزه ده خو لږه زیاته ده نو سره زی په دې چل کې تیری شي څوک وی یره زما په لږه او تند ډېر سکار نه خو نسوار راته ډېر رایادېږي بل وی چې یاسې لوګي ووینم ما ته سګرټ رایاد شي چې کله له 17 ورځې روژه کې تېرې شي نو باقي ورځې په دې تېرېږي وی لکه څو ورځې روژه کې پاتې دي بل وی 10 دي بل وی موږ خو سعودي سره نیولې وه زمونږ 9 دي په دې حساب دا باقي ورځې تېرې شي روژه لاړه شي اختر کې اوبه مو به وڅښي چې ته هوښیار خلک پکې وي لکه څه ښکلې میاشت ولاړه تېره شوه بس بیا هغه زوړ جهالت شروع شي نو زمونږ روژه دې نه مونږ تربیت نه حاصلوو دا زمونږ لوی غیب دی په روژه کې ښه که څوک وایي چې په روژه کې د مسلمانانو غټ غیبونه څه دي نو غټ غیب دا دی چې روژه را روانه وي روژه حاضر شي روژه تېره شي خو د مسلمان تربیت ونشي او مسلمان د روزې په مقصد باندې لکه پوه نشي نو یاد ساته دې روزه کې غټ مقاصد دي پکار دا چې مسلمان په هغه مقاصدو باندې ځان پوه کړي روزه تا ته د ټولو نه اول ستا د ژبه کنټرول کې کوي ښه صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده صاحب مشکات هم دا روایت نقل کړی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب چې کله د یو سړي روزه ده رسول الله علیه السلام فرمایي صرف لږه او تند نه تربیت د اندامونو د شروع کا اگر فلا يرفث
کمزور خبره باندې کې جما بم د خپل بیبي سره رکھے کنزل بم نه کې او بیا فرمایي ولا يسخب شور بم ډیر نه کې ښا आवाज بم نه اوچته په شور کې بم چا سره مقابله نه کې دا ادب دې پکار دا د چروجه کې مسلمان تدا پدې چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کنزلونه او د شور نه منع کړې ما چې یو میاش سره پریکټیس کی او جب کنټرول کی نو ټول کال په کنټرول کولو باندې یو میاش کې عادت شي نو مسلمان تھا پدې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي چې ګوره صرف خېټه باندې لوګ نه دا صرف په معده باندې تیزابیت او تند نه دا بلکہ فلا يرفث ولا يسخب د جبی استعمال لسم کا او جبر ګوره کنټرول کا نو دا پکار دا چې مسلمان په دې باندې پوره ځان پوهه کی چې زما رب زه د ډېرو خبرونو منع کړی ما روزدار له یو ټریننګ دا دی چې جنگ جګړې باندې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صرف خدا نه چې ته لوګه برداشت کا صرف خدا نه چې ته تند برداشت کا امام بخاری او امام مسلم حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چې محمد رسول الله علیه السلام فرمایل اے روزدارا فان صابه احد که یو کس درته کنزلو کی ستا روزدا یو کس کنزلو کی او قاتله احد یا یو کس پتا گزارو کی او تا نه سپېړه مباسي نو وېدا سه مکو چې هغه کنزل کین نو تم کنزلو کی آ سپېړه درکې نو تم سپېړه ورکی محمد رسول الله فرمایي چې دا جبدم کنټرول کا فليقل ان امرؤ صائم دې ورته وای ز کنزلوم نکوما ز پتا گزاروم نکوما زرو جدار ما ز خپل محمد رسول الله د کنزلو نه او د جګړو نه منع کړي ما نو صرف لوګه وطن نه دا ټریننګز دکا جبر قابو کا لاس ته قابو کا غصه قابو کا دارو جستار پار تربیت ته ګوره دا خو نه دا چې دا مونږ سکو چې صرف او صرف لوګه وطن د پزان تیرو انور د مقاصد د روزین لکزان چې دنه هغه نه خبرو ځان کې به برداشت پیدا کې د دې حدیث مطلب دا دی فلا يرفث حدیث مطلب دا دی برداشت ځان کې پیدا کا لا يسخب یو معنی دا دی چې برداشت ځان کې پیدا کا فليقل ان امرؤ صائم وای چې زه روزدارم برداشت ځان کې پیدا کا ځنې خلک په ښځو باندې را باندې کې په روزه کې ښه دا ګوره لوی ظلم دی چې د ماسپښین مونځ دی وکړو او د لوګي او د تندې اثر شروع شو او ته په نس خبره باندې کله کونټې ته بابالات کوي او کله سړی لوړه لرګي ته لاس کوي او په ښځه باندې را باندې کړي دي دا مالګه دې سمه وکړه دا مالګه دې کمره او دا زیاته ده خلکو روټۍ پخ کړي دي پلانکي ځای کې تنور تود دی اته بلا اوس چې کوم دی نو ځان سمې را سمې اوړه باغږي او په ښځه دې را باندې کړي دي وخې یاد ساتئ د روزې په میاشت کې په ښځو باندې ظلمونه مه کوئ څنګه چې ستا روزه ده تا ته لوږه ده څنګه چې ستا روزه ده تا ته تنده ده دغسې د تورسرې ښځې ته هم لوږه او تنده لګي که نه دا به تود تنور ته ور مخامخ کېږي په سور اور باندې په سرو لمبو کې به لاس وردننه کوي او تاله به دا روټۍ پخوي نو لږ برداشت ځان کې پیدا کا ستا نه خو په ښځه تکلیف زیات دی د ښځو جسمونه هم کمزوري دي دومره وسې نه رسي او ته په یو خبره وښې او هغه کنزل ورته کې چې هغه کنزل یو بېدینې ته په کوجه کې هم نه دي روا اته د روژه په خوله باندې کې نو رسول الله فرمای فلا يرفث ولا يسخب فليقل ان امرؤ صائم ار برداشت کوئ ښځو سره هم ورکې جګړې مه کوئ ښځې هم مه وښې دی هم کمزوریانې لري دی هم یو کار فورن په منډه نشي کولی نو ګورې دا سړی د روجې په مقصد نه دی پوهه چې هغه په وړه خبره باندې په خپله ښځه را باندې کړي دي او وهل کوي دی نه دی پوهه عرض دا چې روجه کې دې خبره طرف ته ترغیب دی
چې ګور ټریننګ وکړه کله کله سوچ هم کوي ښا د روزه کې سوچ کوي داسې ځان سره مراقبه وته خلک امام نووي په دې یو باب تړلی دی ریاض الصالحین کې باب فی المراقبه او هغې کې هغه حدیث راوړلی دي چې کله د شپې سملې په کټ کې که نه او بلستن کې سر وردن نه کې را سوچ کوه چې رس څنګه تېره شوه د رس نه بیا لږ بره زه وایه چې دا هفته څنګه تېره شوه بیا وایه چې دا میاشت څنګه تېره شوه دا کال او دا عمر څنګه تېرېږي نو سوچ کوه نو کله کله د روژې باره کې حساب کوه چې د روژې په ما کې څه بدلون راوستو که نه زما غوسه د حد نه زیاته وه د روژې زه کنټرول کړم که نه ما به جنګ جګړه او کنسل کول د روژې زه کنټرول کړم که نه ما به دروغ وې او غیبتونه به مې کول د روژې زه کنټرول کړم او که نه ما به ډېر ناروا عملونه او بدۍ کولې روژې زه کنټرول کړم که نه نو لکه دا سوچ کوه دې وجې نه د قبول شوو روژو علامت څه دی سړی ته به څنګه پته لګي چې زما روژې الله سبحانه وتعالی قبول کړي دي وګوره که د روژې ستا په ژبه اثر کړي که روژې ستا ژبه د دروغو نه منع کړه که روژې ستا ژبه د شور او زور نه منع کړه نو ته پوه شه چې زما روژې الله قبول کړي دي ځکه رسول الله علیه السلام فرمایي فلا یرفث ولا یصخب فلیقل انی امرؤ صائم نو په دې خپله جبه باندې نظر وکا بیا د خپل سترګو تلک سوچ وکا چې دا سترګې د بے حیاي نه منع شوي دي او کنه بیا د خپل لاس ته سوچ وکا چې بل ته اذیت او درد ورکولو نه منع شوي کنه که سترګې پابند وي جبه د ټول کال پابند شوه گاونډي د نه په اور کې نه دی ولاړ ښځه درد نه ده تنګه رور او پلار او مور سره د جګړې نه دي نو ته په دې پوه شې چې د روژې پته اثر کړی دی او ستا روژې رب العالمین قبول کړي او که نه ستا کنځلې د هغې نه زیاتېږي ستا په زړه کې د ګناهونو محبت د هغې نه هم زیات دی ستا په سترګو نارواو ته کتل د هغې نه هم زیات دي ته پوه شه چې تا صرف ناره تېره کړې ده په تا لوږه او تنده تېره شوې ده تا په صحیح معنو کې داسې روژه نه ده نیولې چې الله یې قبول کړي نو داسې محاسبه ضرور پکار ده چې انسانان او د ګناهونو نه پکې ځان بچ کې زه دا وایم د روژې دا میاشت د نسوارو والو دپاره ګورم ډېره د ټریننګ میاشت ده پکار دا ده چې د روژې نه خو دا یو فایده مسلمانان والي چې دا نسوار ختم کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خيار شخصیت و کنو هغه څه فرمایل کل مسکر حرام په نومې نشه چې دا هغه حرام ده دیوبندیانو فتاوو والوي نسوار پکې ویني دي مراد دا خوستا چالاکی دا محمد رسول الله پہ کلو روڑے رہے ادا منطقیانو کلو ستوئی وی اثبات دا محمول کی لجمیع افراد الموضوع نو ستا دا منطق پہ کلو کی ہر شے داخل لے او دا محمد رسول اللہ پہ کلو کی با عموم نہیں ستا چھ کلو چھ ٹولو نو ہر شے تے شامل ہے او چھ محمد رسول اللہ کلو استعمال کو نسوار پہ پکنی مرادو سگریٹ پہ پکنی مرادو آئیس او چرس پا بگی نہیں مراد نا دا ٹولی نشید ہے نسوارو والو زان بچ کے پدی روجہ کے عادت شوے اللہ در لداخلہ پاک اکڑا جبے در لپاک اکڑا نو کم از کم دا سے مکوا کہ دا اختر پاس دا ٹول ناول چونڈے دا نسوارو جوڑا کی بس یو میاش در باندے اللہ سبحانہ وتعالی ٹریننگو کو بس کے من شکنا رسول اللہ فرمائی دی کل مسکر حرام پنومی نشا چی دا حرام دا تاسو په ایمان وای دا نسوار نشه داو کنه دا یره داو کنه دا چا چې نی کړي د اړ روزي چا تاسو نیولې دی ټولو کنه د اړ په روزه کې چې څومره تند ایدا سه تند په نور کالی خو د اړ په دې تند والا روزه کې د نسواري سړي وبو ډوړې تړې کېږي کنه نسوار وتا نور نشه څه ته وي دا ګنده شی ده ګنده ایو سړی به بل سره گاډي کې په سیټ کې ناستو نو اگلے بدے سٹ لاس کے خود بھی راسر لکا تھا کا گوتے و تعلم کلوشی بھی آو تے اسے چل لے اسے دے شیشہ کی رائے چونڈے ہوئے نو آگا و تدا سے چل لے اگر بیچے دا خوز سر کا تا کوما سے نا مالا بے سر ہو لے
سړی سره غمي کنه اوس سفر کې روانه پاکي جامې دي عاشي ورولي تا په سپینې جامې ولګي نو خو خبا کېده داغ جوړي نو هغه بوټو باسو او ته وی زما دې بوټ ته راولا خامخا نه صبرېږي نو سړی بدو غړو او ته وی دا بوټ خرابېږي بدا غپ ما سره ما لګو نو هغه ته وی چې زما دې ګنده بوټ ته نه ولي دا بوټ په خاکیږي او د خپل پاکي او خسته خلې ته ورولي یره بیا هغه ټیم ناغه د نسوار د چونډې سره نسوار او ګوته مور ویشته نو یاد ساته د مولانو په خبرو مراده نسوار حرام دي او دا محمد رسول الله په کل سره حرام کړی دي دا د مولا عقل او منطق نشي جایز کوله او دا د مفتی فتوا نشي جایز کوله د مفتی په فتوا کې دوه زور شته چې رسول الله حرام کې او مفتی حلال کی مفتی څه شی دی طاقت خود رسول مفتی ګوره علی مفتی دی چې د الله او د رسول الله په خبره خپل خبره مضبوطه کی چې په خبره قال الله او قال رسول الله پیش نه کی قسم نه مفتی نه زوم د امیم نه دی مړ د خر دی مفتی د فتا نه دی رسنه دی فتن ځوان ته وي ځوان کې مضبوطیای نو مفتی د مفتی څخه وي چې د خپل فتوا مضبوطی نو مضبوطی خو یا په قال الله راضي او یا په قال رسول الله راضي مضبوطی خو بده نه راضي چې قال ابو حنیفه هكذا قال الشافعي هكذا قال ابو يوسف هكذا والفتوى عليه پدې ګوره خبرې نه مضبوطیږي نو عرض می دا کو چې دا نسوار او دا نشي په دې روزه کې پرېګ دي عرض می دا کو یو کس هغه به د نسوارو د فرعون غول وي دا سره فرعون غول مغلې ته ورې جوړې دي یو کس ریسرچ کو چې د نسوارو د تماکو د بوټي د کم ځای نه راغلی دی نو هغه یو وی دا چې د فرعون خوراک کړو چې کله هغه بېودسي وکړه نو په هغه کې د بوټي راوخته یو څه خلک خلو کېږي عرض په دې باب کې دا دی چې ګوره دا ټولې ګندګۍ دي او په دې روزه کې په ځان کې ښه خصلتونه راولي او ځان د دې ګناهونو نه بچ کو نو عرض مې دا کو چې میاشت د رمضان دې کې ګوره تا ویښی دي چې ویښ شه عبادتونو ته تکړه شه او ګوره محمد رسول الله فرمایي په رمضان کې ځان د نیکونه محروم نه کې اے د عدم بچي ویښ شه په دې رمضان المبارک کې یو پیکج لګي هغه پیکج ته د لیلۃ القدر پیکج وایي حدیث کے راضی محمد رسول اللہ فرمائی مستد احمد و نسائی کی دا روایت دے او دا سنورم دا حدیث و کتابونو ذکر کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی دا روجہ خو طول سخیستہ میاش دا خو بیا فرمائی للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر دا اللہ دا طرفنا پا دی میاش دا رمضان کی یو شپہ دا سشی دا چې داسې شپه ده چې خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه دا یو شپه غوره ده د څومره میاشتو نه د زرو میاشتو نه دا شکر دی د دې تایید په قرآن کې شته خیر من الف شهر کني منکر حدیث وسوي په یو میاشت چې وي د زرو میاشتو نه غوره ده نو زه خو به د یو شپه عبادت وکړم ټوله میاشت به بیا او ټول کال او ټول عمر به ګناهونه کوم که نه وی الله به مې معاف کوي خو الله سبحانه وتعالی د دې ځینې احادیثو مضمون قرآن کې صراحتاً ذکر کی دا د پرویزیانو او دارنګ د منکرین حدیثو په مخ سپیړوي چې نه دا پیکجونه کله لګي کله د په یو شپه باندې معاف کوي کله د په یو شپه باندې جنت ته خېږي دا ګپ نه دی دا د الله محبت دی د خپلو بندګانو سره دا د الله محبت دی د خپلو بندګانو سره رسول الله فرمایي وی فیه لیلۃ خیر من الف شهر په دې میاشت د رمضان کې یو شپه راځي او هغه داسې شپه ده چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده زر میاشتې به الله ته جړا وکې دومره الله زر نه قبلي دومره د قبولیت جامه ورته نه ورکوي لکه په دې لیلۃ القدر کې چې ورته الله ورکوي او ګوره یاد ساته بیا محمد رسول الله ډېر عجیبه الفاظ ویلي دي او دا خبره ځان سره نوٹ کې فرمایي من حرم خیرها هغه سړی او هغه ښځه هغه بوډا او هغه ځوان من لفظاً مفرد دے و معنی عام دے من حرم خیرها سوک چی دا لیلۃ القدر شپیو دا دے خیر نا محروم شو فقد حرم بس دا محروم دے
ابن ماجه پر روایت کی راضی لا يحرم خیرها الا كل محروم د دې د خیر نه محروم کیږي مگر هغه سره محروم کیږي چې هغه ټول عمر محروم دی ار شپه د پښمنی چې سړی 2 رکعات کوي 3 رکعات کوي 8 رکعات کوي د پښمنی یا تراوی نو په دې ټول رمضان کې د ليلۃ القدر راځي او کنه راځي نو تا چې 2 رکعات 3 رکعات 8 رکعات نفل وکړو یا د مسوتن منسپسه یا د پښمنی نو لکه تعالی رب العالمین د ليلۃ القدر خیر درک نو کوشش کو چې ګوره د دې میاشت د خیرونو نه محروم نشو دا میاشت د رمضان دا د خیر میاشت دا او پکار دا چې مسلمانان په دې کې د خیر طرف ته متوجي شي او یاد ساته دا لوګه او تنده د دې په تکلیف مخه پکېږي 2 سيزونه دي چې هغه به شفاعت کوي په ورځ د قیامت باندې حدیث کی راغلی دی او دا حدیث مستند احمد طبرانی او حاکم او مجموع الزوائد کی ذکر دے امام بیہقی په شعب الایمان کے ذکر کرے دے محمد رسول اللہ فرمائی شیخ احمد شاکر دا حدیث صحیح الاسناد ګرځولې دے فرمائی وی الصيام والقرآن يشفعان للعبد 2 سيزونه په ورځ د قیامت د دې بنده لپاره شفاعت کوي د الله مخې ته یو روزه ده او بل قرآن یو روزه ده او بل روزه دا بم شفارس کوي قرآن دا بم شفارس کوي یقول الصيام دا روزه به وي اے رب اے زما پروردگارا منعته الطعام والشهوات بالنهار دا دستا بندا ما د حلال روټه او اسکاک نه منع کړو خوراک حلال و ما په بن کړو والشهوات خپل حلال بیبي په درازه منع کړو اے ربا نن د ګناهونو معاف کاو دې جنت ته بوزا او دا قرآن بوي یقول القرآن منعته النوم باللیل اے ربا ز قرآن یما او استاد بندما د شپې د خوب نه منع کړو د شپې به الله ته ولاړو روزو د روزي میاش بوا دغه سه حالت بو او دبا الله زبه لستم استا کلام به لستو نو اے ربا نن د گناهونه معاف کا حدیث کی راضی اريبوي فشفعني روجبوي الله زما شفاعت قبول کا قرآن موي فشفعني اے رب زما شفاعت قبول کا محمد رسول الله فرمائی فيشفعان د روجه او د قرآن سفارش به الله قبول کی او د قرآن لستون کی او د روجدار د دې گناهونه به الله معاف کی او رب العالمین به جنت ته داخل کی الله دې دا سعادت مونږ ته نصیب کی او الله سبحانه و تعالی دې په صحیح معنو کې زمونږ دا روزه په خپل دربار کې قبول کی نو پدې کې د سرسایي مسائل ان شاء الله را روان دي او د اعتکاف او د ليله القدر ان شاء الله که جون باکیو ژوندي وو نو را روانه خطبه کې په هغه باندې مختصر خبرې کو هذا وبالله التوفیق